بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. په ټول ناوال د الله په نوم سره شروعات دي. حدیث مفهوم دی چې کیم انسان د بل سړی مصیبات لري کو الله تعالی د قیامت پرېز یدنا د قیامت مصیبات لري کو څوره غټ شای دی چې د یو بل میره خالی فایده کولای شي په الفاظ سره. دا یو ډېر غټ شای دی چې لکه بل حدیث مفهوم شروع درېمي چې کله یو مسلمون د بل مسلمون د ضرورت پیرکاونه شي ولګیږي چې ترڅو پرې دای هغه سړی د ضرورت په پیرکاونه شي شيري وي د الله مدد یې دغه سړی سره وي. در الله د مشته توفیق ورکړي چې د یو بل مدد کوي همیشه په هر لمحه په هر شوبه شي. په ډېر وخت شي د کی میسیجونه رو درېمي ډېر خلک فرمایش کړای او میسیجونه شي چې ګنډې داړ په باره شي یو ویډیو جوړه شي چې ډېر خلک ته تکلیف تای ځنه چې بزرگ طبقه دو بلکې صرف ګنډې داړ دی بزرگ سره نه د عمر لحاظ سره چې کیم زون خال ته هغه ته کې دای شي دا ځکه نن مې خپل ټیم نه ټیم واستلی رجا هدو نور مصرفیات ها ډیر وي خو چې کیمه رژیم یاشتو په دا شی چې نیکی وکي غساوب هم بیا دره ډیر دی. نر دا درخواست درته کاوه چې کیم ټایم ز په سپند کاوه په دا ویډیو باندې نورس نه چانه غوړه نه پایدر ته ملاویږي زنه نور مو ته فائدہ زنه شته دی. صرف یو واحد ریکوست درته کاوه چې دا ویډیو خالی شیر کاوه ها نه چا څه خرچا پې کیږي نه چا ایکسترا افورت په باندې لاګي یو کلیک تای په موبایل خالی چې بل تا وراسیږي چې فائدہ چې څوره نه ډېر خالته فائدہ راسیږي یو بل ته هغه مش کوشش کوي. درخواست درته کو پلیز چې دا کیم ویډیوز جوړاوه چې کیم افورت زپه خرج کاوه یغه بیا خالی در امید درخواست وته چې کیم کسان یې کسه فورورډ کاوه نور ته چې هر سړی ته راسیږي. لکه اوس اتره د امله ولا ویډیو مې جوړا کړی و د سعودیان یو کاس و چې په مزرعه شکور کوي نوم یې وسنه ته وشایو هغه غریب ته چې د درې کول نه مت تکلیف و د امله داړ په میسج شي لیکلی چې په خدای قسم دا ایکسرسایز مې شری کړای دی هفته دوه هفته مې کیږي چې 70% داړ دی مو د امله ورک شو او زو خپل مزدیره هکا ولای شو چې کیم تکلیف په متر شوای دی چې هغه الفاظ نشته سره نر څومره خوشي مت محسوس وا ز په یقین سره یعنی په الفاظ سره زه بیانولای نشو وس شای وخالی مو څو الفاظ د یو کاس چې یو تکلیف یې لره کو بس په تقریبا ویډیو 40000 کسانه کتل یو 40000 شی وس یو کاس ته چې فائدہ څو وراسه ده یمو د اطمینان د پورا دا کافی دو نر خالی شیر کول نه چاته فائدہ راسیږي دا میره فرض دی چې یو بل تیار رسوي ځکه چې زه ټایم په خرج کوم یعنی خپل ټایم نه ته وبوسو بیا دا امید تو سه نه هڅو ته چې ان شاء الله دو تو سه شیر کوي او بل ته هغه رسوي چې په دا ګروپ شي څوره ډیر نه ډیر خلک ملاوي شي هغه فائدہ دو. کیمه علاقې نه میسیجونه رو درېمي بحرین نه د دوبۍ نه خو ډېر کسان دي د پاکستان د کویټ بلوچستان د علاقې نه د ډېر خلک نه یعنی داس علاقې چې مو په تصور شه نه دي اکی میسیجونه رسیا د قبض ولا ویډیو مې چې کیما ور کړی و ډېر خوشا شوی دو کیم خالته تکلیف و د قبض نه داسې په بحرین شي یو کا سوچ قبض تکلیف ورته هغه و چې د کیم شای می شری کړای دا یو ساچ کیمو بیان ورته کړای و چې مکمل می ار شای صحیح شول. نن چې کیم تکلیف ته هغه د ګنډې داړت په باره شي چې ګنډې داړ د منسکس ورته یې په ګنډا شي نه دا څنګه په تصویر شي زرته وشای یا ته د ګنډې په مان شي اول چې د نوٹ می تو سه و پیړ چې د داړ دی چې کیم دا په ګنډې په تصویر شته تو سه یا تا وینه دا په مان شي دوا د سپلیټینا غوندې دي دا ته یې منسکس یو میډیل وی یو لیټرل وی یو ګنډې بهار طرف ته وی یو نه طرف ته وی پاغه شي بعض اوقات کریک روشي د سلکی را پېښه وشي یا کریک بعض اوقات ووزی کناره بهار ته او بعض اوقات کناره نه وی واتلی هغه ارتروسکوپی ورته یې کیمرا ورڅیړه کو ګنډه ته هغه په ذریعہ سره کسي چې کیم اورتوپیډیک سرجن وی هغه بیا شیو وکول کا چرخی داسې کناره کاټ کو چې سموث یې کو سرفیس چې اډی کې پلا لګي هغه اډی کې نه بیا درد جوړیږي هغه مین شای وي. وس چکیم د ایکسرسایز دی هغه درد دی پورا زه ایکسرسایز درته وشای توستا وردا دومره مفید دی یقین وکي چې څومره خلک کړي دي چاته د منسکس مسله دو هغه چې دا ریګولر د ایکسرسایز وکو ډېر غټ فائدہ ورته وشي
او درد یې کم شي، ځکه چې مین دا مسلز چې سټرونګ شي د ګنډې سره هغه بیا بوج یې ګنډې نه کم کو او مسلز یې تو استعمالیږي او درد یې کمولې ذریعه جوړه شي. نو امید لرم چې انشاءالله دا پیج لایک کې محسود اف لندن اور سره شیر یې کې نورې کسانې سره دا ویډیو هم شیر کې چې ورسیږي څه چې وزدريمي ایکسرسایز درته وښایو سټپ بای سټپ زه درته وښایو په غیر رنګه کوي اولو درته مشکل وي خو ورو ورو انشاءالله بیا په عادت شي ورسې چې ایکسرسایز وکړي. اوکې پارک ته روغلي د ساکین ایکسرسایز مې بیان شته وشوي با ایکسرسایز درته بیانوم چې په کوم ماحول شي صورت دلچسپي ماحول یغه بیا اثر هم درازیوت وي چې خلک له شوق بڑاویږي ایکسرسایز یې پورا اولو مشکل وي درته لکه دروشي وي چې ورو ورو کې انشاءالله فرق وي درته ورسې چې ایکسرسایز شری کی یو سټپ درته وشایو. اوکې لکه څنګه مې درته ویلي ایکسرسایز و شری کوي چې کوم سټپینه زه درته وشایو هغه طریقه سره هغه سټپینو کوي تقریبا شپږ و سټپینه دي مختلف اول په هات شو غوي مشکله درته خو ورو ورو بیا آسون شي او لږ درد کې د شي درته محسوس شي خو هغه ورو ورو بیا صحیح شي. چې ایکسرسایز شری کی په ټول نه اول سټپ څه چې په کوم افشا د درد وي اولو افشا هغه کې استعمالوي او بل افشو چګه کې स्टेप ये सदा ही बस का प्रकीण अपशा है मुदाड़ दे इस दाप शोज शेप शा में चगा करा और लूस में दास करा और पाना बादू सीख टिटेरे लगा परसे चेक्शन दा तो बस दारेजी चुरा टेम दारे दाइशी दाता दा तो दारेजी बियो चगेजी बियो पदगरंगा टिटेरे दासे और दापुस मलो युवा तरफ ता बियाई बियावे बल तरफ ता बियाई दासे बियो चक्शी د غیر رنګه کپ د بل افشا د درد وي د بل افشو کوي یکه اول په یو افشا نه کیږي یو په دوه سره پښه هکا ولای شي لوسینو داس ونسه اور لکه پرسه چې ټیټیږي دا سو ټیټ شي په د غرنګه اور بیا دا بل طرف ته پوس بدن موف کی اور بیا دا بل طرف ته دا بدن موف کی ویو دا سه لکه پرسه چې نوس په نټای ټیټاوي نه اور دو بیا داس موف کی بیا چک شي دو په دغه رنګه بیا ریپیټ کی اور دریم سټپ تای. اوکې د نیکسټ سټپ چې دا یو کی سملې اور لکه څنګه چې سایکل چلاوي په هوا شي دا سوي اپشه چلاوي زیاده روشای په غرنګو کوي دا چې څوره ډیر کا کولای شي دا ډیر مفید دی یعنی اول چې کیم افشا د خروپه وی که خلی ا چلاوي هو کا دوه سره په یو ځای سره چلاوي مرزي خپل دي چې دوه سره چلاوي لږ ایزي یعنی په دا سټایل شي دا چې څوره ډیر کولای شي دا ډیره فائدو وي درته او لږ ځکه اوازه چې بیا ویډیو وژديږي. نیکسټ سټپ څه دی مثال په دا پښه مو دا دغه ګنډه مې خروپه دو بس دغه پورا دا پښه د داس کړه اور دا پښو بس په ډوګ باندې کوړه زور په کې اور بیا وې درګژاوي ځون طرف ته لکه زه څنګه کا کسه دا څه وکي چې دا تا څوره زور په کړای شي نږدې وکي چې نه نږدې کیږي دا لوس ور سره داس کې زور په دروکه چې مکمل ګنده ده غا ولګي په دازوي بنده تاس وی ونسي بیا وی واپس چې بیا یې زور کیس پکې اور مکمل په مزه کا وی غژاوي په دا شوي سرفیس بنده ورته وکسي یو پښتا تله ورچړه کې بیا سونوي دا وکي. دا نیکسټ سټپ شو. اوکې د نیکسټ سټپ چې کیم دی وسیوا تولیال یا ټکرای څه شو ولا وړاوي رولو زنه جوړ کې لکه غانا سوسج داسې رولو زنه جوړ کې تولینا چې شا غټه روشي مثال زه تاسو ته رول نشته زه د جوته استعمالوم په رول وروره یا ته ګنډه تر خوک شیر دي چې په کیمه ګنډه د درد وي دا ګنډو یا ته داس پک شیر دي او چې ګنډه تر خوک شیر دي اور پانا بعد وسکاوي تاسو تر څټ لوس ټیټ کې اور دا ګنډه د پوسه ګوته سارینو ځون ته رابطه در نسی اور دغه د کیز اپ شو پورته چګاوي داس حرکت ویني دا ایکسرسایز ډیر ریپیټ کوي ځکه چې دا چې کیم دا مسلز دي هغه مضبوطوي او پریشر په ګنډرو دریمي یعنی دا غوته سه دي 2 تر 60 زور پیرو کې داسه اور شو د ډوګ نه چګاوي چې پریشر دی په دا غا باندې روشي د کیم رول چې جوړ کړای سی وی ګنډې خوته چې څوره غاټ رول وی اسای دا چې ګنډه د سما چګیږي مزه کنه بیا درو شاید انداسه دا او بیا چګه کې دا چې څوره ډیره کړای شي دا فائدہ دو اولو تکلیف وی درته خو ورې ورې بیا شش. اوکې د نیکسټ سټپ لږ مشکل دی
دغه څه دي تاګ دی لکه کرسۍ غوندې ټیټ شي کیز او په هغې حالات شو یوه طرف ته بل طرف ته درېمې لکه زه د رس کوه دني دا ګنډو دا رو ټیټې کې پانه بعد دو په دغه رنګه درېمې داسې چې څومره برداشت کولی شي اول دغه په دغه رنګه دا لوس داس چک وي چې کنټرول د برقرار وي په کمره شي نه یو طرف ته بل طرف ته یا که چیرې پارک وي بهر خوشی زوی وي واته کولی شي یعنې دا په دغه رنګه کوي بیا چک شي چې ستړی شي یا کرسۍ یا ټیبل درته په کور دی چې شا پې بندېږدی بس زیاته خصوصات کیما پشا دی چې داړ کو کیما ګنډا دی خارو پادو آ ګنډو سکی دا سویر پوس کې په دغه رنګه اور وچ په دا ګنډه باندې دا ورغوي په ذریعه سره کوړ تو دا زور پې کوي په دغه رنګه چې څومره برداشت کولی شي دا زور پې کې بیا یې پرېږدي یو دا زور پې کې بیا یې پرېږدي دا سیده بله ګنډه دو اوکې بس دا سټپینه دي چې کیمې درته وشول یا تن ګرمي هدو رژې حالات دی اور یا ته 21 ډګري دو خو 21 ډګري لکه پاکستان شي 40 ډګري وي دره ګرمي ګڼله کېږي چې دا سټپینه کوئ انشاءالله ګارنټي درکوه چې چا د ګنډې د منسکس مسله دو ورته لازم حل شي اول مشکله وي چې څومره ډېره یې کوې ورې په عادت شي په څو هفتې شي نه ننوې په فرق پوه شي امید لرم چې انشاءالله خلکو ته فایده ورکړو په دا وشمې یود سوته السلام علیکم ورحمت الله